اخر دا په کوم قانون کې د خدای د لوی قرآن خاطر وکړه چې دا سکول ماته پرېږده چې که نه شو کولی دا سکول ماته د خدای د لوی قرآن خاطر وکړه چې دا سکول ماته پرېږده. ما پر باقي خلک خاندي کوم مالت را پورې خاندي زما د خپل فرمان داسې ورته وښایه چې ما پورې خاندي ما ته یو ټوپک واچوي خپل سکول وګټه دغه شاهد به ته ما له راغلي ته ما مېلمه ته ما مرسته وکړو چې دا خلک د سکول وښایي چې سکول دا شان وي د سکول حال دا شان وي. زه سکرټر ته تلم ایجوکیشن ته تلم ډایرکټر ته تلم هر یو محکمې له زه ورغلم پښتو ورته پرېوتم دا کاغذونه جولای مې ورته نیولې چې زما دا حل وباسي جي خو الله کې زما مني. د سکول کمرې دي او ماشاءالله ښه بېدرېغه بوس پکې پراته دي ښه ډېر. دا زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ حال دی. دلته جي په سکولونو کې بلا پیسې پې د حکومت ولګي د مستقبل لپاره چې دلته به زما د بچي مستقبل روښانه کېږي خو د بده مرغه په دغه ډپارټمنټ کې داسې خلک چې د هغې د کبله دا د هغې دپاره په مخ یو څپېړه ده. تاسو څه ویل غواړئ؟ زی موږ دا وایو چې دا سکول موږ په 1994 کې ورکړی دی صحیح ده د دې دا بلډینګ هر څه جوړ شو صحیح ده. بیا د ایجوکیشن والا لکه د یتیم بچي په شان د پرېښې تپوس کولو والی نشته صحیح ده. بله خبر دا دی موږ وایو چې دا ماشومان چېرته سکول ووایي دغه ووایي نو نه خو د زموږ پخه راغو د زموږ د دې کلیوالو نه د ایجوکیشن والا پخه راغو نو زه وایم چې چېرته چرګې پکې وساتو که څه پکې وکړو بله لاره خو نشته دی. بس ښه غټ سکول دی زه خو د میخو پارم پکې وکړئ والله ښه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی پېښور علاقه ده بازید خیلو کې تا زما شاته به تاسو ته بوډ ښکاري ګیټ دی جي سکول دی دلته پرایمري سکول هم موجود و بیا میډل سکول هم موجود علاقه غټه ده دلته د های سکول ضرورت و د نن نه 13 کاله مخکې د های سکول تعمیرات مکمل شوي دي آبادی پې شوې ده خو د 13 کالو راشي دا سکول شړ دی د تیر 13 کالو نه دا سکول شړ دی دلته څاروي بوس دا موجود دي. راځو ګورو د علاقې تاثیرات څه دي د دې کلیواله سره به خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ. تاسو ښې شکر دا د سکول آبادي ده جی دا آبادي تاسو اوس دا په خپله کتې شي تاسو موږ له دومره ټایم وویستو دومره وخت موږ له راکړو چې تاسو راغئ تاسو شکریه ادا کوو دومره ټایم موږ له خیر وویستو چې تاسو راغئ. دې سکول د ډېر میډیا والا هم راغله 3 څلور کسان خو دا سکول حالت تاسو په خپله وګورئ چې دې څه حالات دي جي د دې د تعمیر خو موږ اورېدلي چې 13 کاله مخکې دا آبادي مکمل شوې ده. جی جی 13 کاله چې دا سکول جوړ شوی دی ښه جي خو ایجوکیشن د طرف موږ ناکامیاب شو ډېر ناکامیاب شو. زه ډي سي صاحب له په خپله ته یم اي سي صاحب له په خپله ته یم دا کاغذونه به تاسو څخه دا ما راغستي دي او د دې هېڅ حل مو نه وته ما ډېرې منډې تړې والې هر یو شي ته لاړم خو زه ایجوکیشن د طرف هم ناکامیاب شم سکرټر د طرف هم ناکامیاب شم. اخر ما څه ګناه کړې ما څه خطا کړې زه دې عوام ته وایم چې ما څه خطا کړې ما څه ګناه کړې ما له خپل سکول لا کوي زما خپل سکول په کار دی زما نه 13 کاله وشو چې ځمکه دې نیولې اخر دا په کوم قانون کې د خدای د لوی قرآن خاطر وکړه چې دا سکول ماته پرېږده چې که نه شو کولی دا سکول ماته د خدای د لوی قرآن خاطر وکړه چې دا سکول ماته پرېږده. ما پر باقي خلک خاندي کوم مالت را پورې خاندي زما د خپل فرمان داسې ورته وښایه چې ما پورې خاندي ما ته یو ټوپک واچوي خپل سکول وګټه زه سکرټر ته تلم ایجوکیشن ته تلم ډایرکټر ته تلم هر یو محکمې له زه ورغلم پښتو ورته پرېوتم دا کاغذونه جولای مې ورته نیولې چې زما دا حل وباسي جي خو الله کې زما مني ما ته خپل سکول حواله شي 13 کاله مخکې تعمیرات مکمل شو په دې کې بالکل کلاسونه نه دي اخیستې شوي. یس د ایجوکیشن طرفه یو سړی هم دلته کې نه راغی چې دا بلډینګ یا وران دی یا آباد دی. تاسو څومره ځمکه ورکړې وه؟ موږ 2 کناله ځای ورکړی جي انتقال ورپسې شوی انتقال ورپسې جانځیر او پکې کړی دی جي انتقال ورپسې شوی. اوس تاسو ورشئ تاسو ته څه ایجوکیشن ډپارټمنټ ما ته وایي دا د غلا کړی دې پسې منډې ما دې پسې ځان مست سړی کو
سوی چې دا مونږ ته نه دی ملاو شوی دا مونږ ته نه دی ملاو شوی دې ریکارډ ما سره نشته مې دا ریکارډ دی که نه وګوره دا انتقال لیجي وګورئ دا ریکارډ دی ما خو ما تاله ضرور وکنه دا انتقال لیجي وګورئ زما څومره میډیا والا چې د خدای په ذات قسم دی چې دا شیر کوي تاسو به د خدای وایي چې دا شیر کوي دا الله هزاره په دا شیر کوي دا بلډینګ ورته وښایه آبادي د جي 13 کاله مخکې جوړه شوې ده خو واپس په ختمېدو ده تر اوسه پورې دلته ایجوکیشن ډپارټمنټ نه دی راغلی په دې سکول کې تعلیم شروع شوی هم نه دی د دې آبادي د مخکې نه دا که تاسو وګورئ د سکول کمرې دي او ماشاءالله ښه بېدرېغه بوس پکې پراته دي ښه ډېر دا زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ حال دی دلته جی په سکولونو کې بلا پیسې پې د حکومت ولګي د مستقبل لپاره چې دلته به زما د بچي مستقبل روښانه کېږي خو د بده مرغه په دغه ډپارټمنټ کې داسې خلک چې د هغې د کبله دا د هغې دپاره په مخ یو څپېړه ده چې په های سکول کې په کمرو کې بوسو ته وګورئ دا آبادي د جي په راغورځېدو ده 13 کاله د دې آبادي وشو تر اوسه پورې په دې کې تعلیم نه دی سټارټ شوی دا جی ساینس روم دی د های سکول دا ساینس روم جوړ شوی دی او دا ماشاءالله واپس آبادي به خرابېدو ده څه ویل غواړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ نن 13 کاله وړاندې 2 کاناله ځمکه حکومت ته وقف کړې ده زمونږ د عوامو د خدمت لپاره مونږ دا وایو چې مطلب یې زمونږ د راتلونکي ځل ته څه دې مستقبل ښه شي او څه سکون ورته میلو شي لرې ځي د دې ځای نه لرې ځي بډه بیرې ته یا صدر ته ځي یا ماشوخیلو ته ځي بل ځای ته ځي او د جیب کری ورسره نه وي چې یاره دې مطلب مور پلار وله پیسې ورکړي او دې کری وکړي نو موږ ویل چې یاره دې ته لږ دغه میلو شي چې دې لنډ ځي او واپس کور ته راځي نو 13 کالو شو چې مطلب یې دا ځمکه موږ ورکړې ده خو موږ ته هېڅ سهولت میلو نه شو نه زموږ ته نوکري میلو شوه او نه زموږ د ماشومانو مستقبل سیټ شو ځکه چې هغه کږې ولي ته ځو بډه بیرې ته ځو صدر ته ځو د دې دپاره ځو چې مطلب یې دلته سکول شته نه هاي سکول شته نه میډل جوړ شوی دی هاي پورشن دپاره علمګیر وخت کې 24 لک روپۍ موږ منظوري کړي په علمګیر MPA باندې خو تر اوسه پورې د دې څه حل ونه وتو موږ دا وایو چې مطلب یې دا سکول دی څه چرګانو فارم خو نه دی که نه او نه د میخو فارم دی تر اوسه پورې خو دا پردوال هم نو خو د میډل سره دا پردوال رالو نو بیا هم سکون جوړ شو یعنې دا څونه کړکۍ چې ته ویني دا څونه ورونه چې تاسو وینئ دا ټول ته خلکو ویستي دي کورونو ته وړي دي په غلا باندې ویستي دي ځکه چې د یو ځای چوکیدار نه وي یا مطلب یې څوک د تپوس نه وي نو خامخا به ترې وباسي تاسو څه ویل غواړئ زه موږ دا وایو چې دا سکول موږ په 1994 کې ورکړی دی صحیح ده د دې دا بلډینګ هر څه جوړ شو صحیح ده بیا د ایجوکیشن والا لکه د یتیم بچي په شان د پرېښې تپوس کولو والی نشته صحیح ده بله خبر دا دی موږ وایو چې دا ماشومان چېرته سکول ووایي دغه ووایي نو نه خو زموږ په ښه راغو د زموږ د دې کلیوالو نه د ایجوکیشن والا په ښه راغو نو زه وایم چې چېرته چرګې پکې وساتو که څه پکې وکړو بله لاره خو نشته دی بس ښه غټ سکول دی زه خو هم د میخو فارم پکې وکړئ والله ښه خبره ده غټ بلډینګ یې درته اوس دې دپاره دې فنډ راواستي وابلو پې انشاءالله په خیر رالی خدای دې وبخښي. صحت ښه دی خیر دی ټیک ټاک شکر ده زه خو اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسې په دې دومره ګرمۍ کې او لنډ تنګ وخت کې دلته رالی زموږ دې کلي ته دې سکول ته او زموږ د قوم دا اواز تاسو حکام بالا ته رسوئ زه خو په دې لاره باندې تېرېدم دا خلک مې ولیدل نو رادننه شوم چې څه مسله ده اصل خبره دا ده چې دا سکول کله جوړ شوی دا تقریبا 1994 په دغه تخته باندې لیکلی شوی دی دا د چا حکومت کې جوړ شوی هغه وخت کې حاجي اقبال د MPA و او هغه دا بلډینګ منظور کړی و او دا بیا CNW جوړ کو چې هر څه وجه وه چونکې هغه ټیکهدار هغه وخت سره دا بلډینګ مکمل کو CNW ته به دغه کړی وي هینډ اوور کړی خو CNW والا بیا دا ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هینډ اوور نه کو د هغې په وجې سره په دې باندې څه عمل درآمد ونه شو دې ته سټاف رانلو د دې نه وړاندې دا میډل سیکشن جوړ شوی و دا هم همداسې پروت و دا باونډري وال د دې سکول نه کله چې دا بلډینګ جوړ شو نو دا همداسې اوپن و خلک به راتله چا ترې نه کړکۍ وړې او چا ترې نه ورونه وړه
هغه ټول بلډینګ یې چونکې دلته تعلیم نشته دی اکثر له خلک بې تعلیمه دي زمیندار دي نو یو خو هغه د بلډینګ قدر هم ورسره نو بل دا دی دا د حکومت پیسه چې دا خو د عوامو د ښېګړې دپاره یې لګولې ده چې د خلکو ته فایده ورسیږي دا خلک تعلیم حاصل کړي خو چونکې یو د عوامو دغه تعلیم کمی دی بل دا دی چې کوم دا مالکي مکان و هغه وخت کې دی ټیک ده دا 2 کنال ځای دی ورکو خو دې پسې بیا نور کوشش نه دی کړی چې یاره دا بلډینګ زما جوړ شو دا چاته هینډ اوور شو چاته هینډ اوور نه دی ځکه چې ما ځمکه ورکړې د کوم دپاره مې قرباني کړې ده نو بس دا همدغه رنګې پاتې و بیا د هغې نه پس مونږ ډېر کوشش وکړو دا میډل سیکشن مونږ شروع کړو بیا د میډل سیکشن ته سټاف نه راتلو شریف ګل صاحب ډیو و هغه ما ته ویلې چې یاره دا ستاسې کلي ته دا سټاف نه راځي مېر ولې نه راځي زمونږ د دې کلي استادانو نورو کلو کې مې ورته وخو چې دا استادان دي او دې ټرانسفر دلته دې کلي ته وکړه نو دا لوکل تنان دي د خلکو په مزاج باندې پوهې دي او د کلي نه واقف دي نو هغوی همغه رنګ وکړو چې فورا یې هغه سټاف راواستلو دلته کې او دا سکول الحمدلله شروع شوی دی په دې کې تقریبا 200-250 ماشومان سبق وایي چونکې د های سیکشن ایجوکیشن ډپارټمنټ خپل چارج کې نو اخیستی هغوی ته هینډ اوور شوی نو د هغې د وجې نه هغوی په دې باندې د دې اپګریډیشن ونه کړو نو اوس زمونږ د حکومت ته خواست دی حکام بالا ته چې د بلډینګ باندې د حکومت پیسې لګېدلې دي سی این ډبلیو والا به دا یو ټیکهدار باندې جوړ کړی وي په دې باندې دا پیسې لګېدلې دي چې هغوی په دې کې یو سټپ والي وګوري چې یاره دا چا جوړ کړی دی څنګه جوړ شوی دی او دا ولې هینډ اوور شوی نه دی هغه ذمهدارانو ته مطلب دا دی چې دغه وکړي د هغې نه جواب وغواړي چې دا ولې داسې د کوم پیسه ضایع شوې ده بله خبره دا ده چې زه ټیک د مطلب دا دی هغه وخت سره دا هینډ اوور نه شو اوس د دې څه فکر پکار دی که دا بلډینګ قابل استعمال وي چې د دې اپګریډیشن وشي او زموږ د ماشومان کږې ولې ته او بډهبیرې ته او صدر ته دغه رنګې ګلشن رحمان کالونی ته نه ځي دا خلک ډېر زیات غریبانان دي د دې د کتاب کاپي اخیستو وس هم نشته بیا دا دومره لرې مزلونه چې کوي دا هم د دې د بس خبره نه ده د یو بله خبره دا ده چې د بلډینګ سره ټچ زموږ یو پریمري ده دا پریمري د دې نه وړاندې یو پرایویټ بلډینګ کې چلیده او دا د قیام پاکستان نه وړاندینی پریمري ده د دې هغه ړومبی رجسټر کراوالی په هغې کې د هندوان او سیکان هلکان چې هغوی په دې سکولونو کې په دې سکول کې سبق ویلی دی لکه په هغه وخت کې په دې ټولو کلو کې په یو کلي کې پریمري نه وه دا هغه ړومبی پریمري وه غالبا زموږ کلي کې وه او یو بډهبیره کې وه بله چېرته پریمري نه وه په دې مومن کې تپه مومن کې خو زمونږ بدقسمتۍ دا دی ما درته اول ویلې چې دلته تعلیم کمی دی خلک دې خبرې ته اهمیت نه ورکوي د هغې د وجې نه پکار دا دی چې دا اوس کالج درجه حاصل کړی وی خو افسوس خبره ده چې هغه پرایمري په پرایمري باندې پاتې ده او بس ډېر په کوشش باندې دغه میډل شروع شوی دی نو زمونږ حکام بالا ته دا درخواست دی چې په دې باندې څه سټپ والي او دې لپاره څه فنډ منظور کړي او د های سیکشن ورسره شروع کړي دې سره به زمونږ د علاقې ته ډېره فایده ورسیږي دا بچي چې کوم ولاړ دي تاسو وینئ دا کیمره لږه راتاو که ورته دا ټول بې تعلیمه دي دا اوزګار دي اوس دا 2 بجې ټایم دی او دا دلته کې ګرځي راګرځي همداسې نو دا ټول بې تعلیمه دي بې روزګاره دي بار که وګورئ د کوڅو کې 10 او 10 هلکان به ناست دي دا صرف د دې دغه دی چې تعلیم هم نشته او بې روزګاري ده ډېره زیاته نو که چېرته حکومت دا بلډینګ جوړ کړو موږ دپاره او دې ته سټاف ورکړو اپګریډیشن یې وکړو د میډل سکوله نو زموږ د علاقو ته به ډېره فایده وشي دلته دښمنیانې دي لرې تلیم نشي اکثر کورونه په دښمنۍ باندې ککړ دي او 20 کاله او 30 کاله او 40 کاله دښمني وي نو دښمني خو داسې عذاب دی چې دا یو سړی وځپي هغه بیا د پاسېدو نه وي نو بیا به هغه تعلیم څه کوي ځان له به د خېټې دغه کوي فکر کوي که به تعلیم کوي نو بس زمونږ دغه درخواست دی چې چونکې د مالکي مکان هم دی کې 2 کنال ځای ورکړی دی چې د دې ورکې څوک برتی شي دې ته هم فایده وشي او بل دا دی چې د دې کلي زیاته فایده خو د دې کلي ده چې د دې کلي ماشومانو ته تعلیم ملو شي او دې تعلیم یافته شي یو به د دښمنو نه دغه شي بچ شي اکثر لکه وګورئ جرایم دلته زیات دي نو دا جرایم به الله پاک ختم کړي او دا معاشره به زمونږ ټیک شي
محکمه تعلیم کوشش دا دی چې هغه زیات نه زیات خلکو ته تعلیم ورکړي. مونږ دا کلي خلکو دا بغیر تعلیم ټول پاتې شو. دا وګوره مونږ دا خلک د کلي زه ایجوکیشن ته تلم، سیکرټریټ ته تلم، ډایرکټریټ ته تلم، هر یو ډسټرکټ ته مې ځان رسولی دی تر ډي سي ای سه پورې. خو الله زه بس زما بچي خوارېږي. دا وګوره زما بچي خوارېږي، زه به سر کې خوارېږم. زه کوم دغه ورکوم چې ما بچو ته تعلیم دلته کې ملو شي. زه انصاف غواړم، حکومت نه زه انصاف غواړم، ما ترې خپل ځای اولی شي او یا زما د بچي مستقبل دی ښه شي. زه انصاف غواړم جي. زه ډي سي ته درخواست کوم چې زه انصاف غواړم، ما ته انصاف ملو شي. کتونکو دا د سکول کاغذونه دي، کله چې دوی 13 کاله مخکې د غزمکه ورکړې ده نو دا د سکول په نوم انتقال شوې ده. بیا په دې ماله کې که وګورې په دې چم ګاونډ کې دا ماشومان به تاسو ته ګوري دا بې تعلیمه دي. خوا کې پرایمري هم شته، میډل هم شته، ورپسې دا های سکول دی. د دې تعمیر به تاسو ته ښکاري چې واپس پړنېدو دی، ځکه 13 کاله وشو د دې بلډینګ په دې کې څاروو ژوند تېر کو، اوبوس پکې اوس هم پراته دي. د کلي خلک وایي چې مخکې چاردیوالي هم نه وه، چې کله میډل سکول جوړ شو نو چاردیوالي ته تاو شوه، خلکو ته کړکۍ هر څه یوړل. که دوی دا ځمکه ورکړې وه، ورور وایي چې د دې ځمکې قیمت کروڑ روپۍ دی. ما هم په دې نیت ورکړې وه چې زما د کوره به پکې یو کس چوکیدار شي، زما د علاقې د ماشومانو مستقبل به روشن شي، دا به تعلیم یافته شي، پرمختګ به وکړي. خو د بده مرغه ایجوکیشن ډپارټمنټ دلته خپل سټاف راونه لېږو. شړ بلډینګ آباد شو، شړ پاتې شو، واپس پړنېدو دی. زه ایجوکیشن ډپارټمنټ ته بالا افسرانو ته وایم چې د دې علاقې په دې سکول دې غور وکړی شي، که چېرې دا بلډینګ واپس مرمت کوي یا په بل تعمیر کوي او د دې علاقې دپاره د های سکول بندوبست وشي. ځکه د دې ځای نه های سکول لرې دی، دا ماشومان تللی نه شي. دا د غربت سره مخ علاقه د نن سبا وخت کې پلار دومره پیسې نشي ګټلی چې بچي ته په مړه ګېډه رزق ورکړي، پیزار ورته نشي اخیستلی، نو بیا د سکول کاپیانې یا ای پسې کرایانې لګول دا د غریب سړي دپاره ډېر ګران کار دی. نو زه دغه بالا افسرانو ته وایم چې د دې علاقې د ماشومانو په مستقبل دی فکر وکړی شي. د دې سره ما شهید خان شیل اجازت راکړي. د الله په امان.